بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد اسلام ساحل ده او زه غواړم تاسو ته د ریسټورینګ ډیګنیټي ادارې له خوا نه چې کوم معلومات هفتهوار خپریږي هغه تاسو ته پښتو باندې وړاندې کوم. تېره هفته د دوی نه 12 دانې سوالونه سوي وو، بیا دوی ورته جوابونه ورکړي وو. نو زه غواړم چې هغه 12 واړه سوالونه تاسو ته پښتو باندې ترجمه کړم. خو مخکې له دې نه چې زه سوالونو ته جوابونه ورکړم، زه غواړم تاسو سره یو موضوع شریک کړم. هغه دغه ده، که تاسو غواړئ چې مفت یا وړیا ماسکونه ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ چې د ریسټورینګ ډیګنیټي د فیسبوک صفحې ته ورشئ، هغلته یو شخصي مسیج ورته نوشته کړئ او تاسو خپل نوم ولیکئ، ادرس او څو ځینې ماسکو ضرورت لرئ، نو دوی به تاسو ته ماسکونه په میل یا په پوسټ کې درولېږي. نو اوس غواړم چې هغه سوالو ته راسم چې کوم له دوی نه شوي دي. اول سوال د یو چا لخوا نه شوی چې پوښتنه یې کړې ده چې آیا رستورانونه، دکانونه، مارکیټونه، کلیساوې، سلمانیانې دا د خلکو پر مخ باندې خلاصې سوي دي؟ نو دوی ورته لیکلي دي چې هو، د مۍ په 4 باندې اکثره رستورانونه، کلیساوې، سلمانیانې، ارشګاوې او داسې نور دکانونه د خلکو پر مخ واشول، خو یو څه بندیزونه په لګېدلي دي. هغه بندیزونه دغه دي چې اکثر رستورانونه اوس نشي کولی چې 100% خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي، یعنې په یو وخت دوی نشي کولی چې 100% خلکو ته غذا سرو کړي. دوی باید 50% خلکو ته غذا ورکړي په یو وخت کې، یعنې په رستورانت کې باید ډېر بیروبار جوړ نشي، نو زیات بیروبار نه باید دوی ځان وساتي. د سلمانیانو په حساب باندې یا د رشګاو په حساب باندې اوس هلته باید کله چې څوک ځي، که مشتري که کارکوونکی، هغلته باید دواړه د ماسک نه استفاده وکړي، یعنې ماسکونه واغوندي. نو دا یو سوال. دوم سوال یو بل چا پوښتنه کړې ده دوی نه چې کله دا پورته کوم شاید زموږ یاد کړه چې د رستورانونه او دکانونه او دا د خلکو په مخ باندې واش سوي دي، نو دې نفر پوښتنه کړې ده چې آیا دا په دې معنی ده چې دا ټول وایرس له منځه لاړ، یعنې وایرس ختم شه؟ نو دوی ورته په جواب کې لیکلي دي چې نه، وایرس اوس هم یعنې وجود لري یا سته، او د پخوا نه اوس لا زیات خلک پخته کېږي. خو دوی ورته لیکلي که تاسو وغواړئ چې د خریداري لپاره مارکیټ ته لاړ شئ، سودا وکئ، تاسو کولی شئ چې اوس د ماسک نه استفاده وکئ، ماسک واغوندئ، او د خلکو نه باید واټن ونیسئ، یعنې شپږ فټه د نورو خلکو نه باید تاسو واټن ونیسئ، تر هغو تاسو یا تاسو هغو ته وایرس ور انتقال نه کړئ یا هغه تاسو ته وایرس را انتقال نه کړي. نو دا فاصله باید مراعات کړئ. او بل دوی ورته ویلي دي چې کله تاسو مارکیټونو ته ځئ، یعنې مارکیټونه واش شوي، دا په دې معنی ده چې تاسو باید ټول فامیل یا ټول زیات دکانونو ته لاړ شئ، یعنې مارکیټونو ته لاړ شئ. تاسو کولی شئ د کور یو نفر مشخص کړئ چې هغه رستورانت ته لاړ شي، مارکیټ ته لاړ شي، مارکیټ ته لاړ شي، سودا راوکړي. نو تاسو نشئ کولی چې ټول بوځئ، ځکه که ټول تاسو لاړ شئ، خدای مه کړه تاسو ټول به ځان سره وایرس راوړئ یا به تاسو نور خلکو ته وایرس انتقال کړئ. درېیمه پوښتنه دا شوې ده چې آیا ټول د غاښونو کوم کلینیکونه چې وو د مشتریانو لپاره یا د مریضانو لپاره بیرته خلاص شوي دي؟ دوی په جواب کې ورته لیکلي دي چې وو، ټول د غاښونو کلینیکونه اوس د خپلو مریضانو لپاره آواز دي، یعنې دوی کولی شي ورشي خپل غاښونه پاک کړي یا یې جوړ کړي، او اوس ډاکټران کولی شي چې لوی او کوچنۍ یعنې وړې جراحیانې هم ترسره کړي په غاښونو کې. دوی کولی شي، مخکې دا شیان بند و، نسوی کولی. څلورمه پوښتنه دا شوې ده چې آیا مکتبونه به بیرته خلاص شي؟ د مکتبو په حساب باندې دوی ورته لیکلي دي چې مکتبونه خو دا کال تر اخره پورې بند دي، تر کال اخره پورې مکتبونه بند نه وازېږي، خو په راتلونکي اګست او سپټمبر میاشت کې بیا د مکتبونو ادارې تصمیم نیسي چې دوی مکتبونه بیرته واس کړي که یا به دغسې بند پاتې کېږي. اوس د مکتبونو ادارې کوشش کوي چې خپلو شاګردانو ته یا زده کوونکو ته آیپډونه او کمپیوټر یې واخلي. که په راتلونکي کال کې مکتبونه بند شول، نو دوی به هغه شاګردانو ته هغه آیپډونه یا تلیفون کمپیوټر یې ورته ورکوي چې تر هغو دوی کور کې درس پکې ووایي. او پنځم سوال دغه ده چې آیا پارکونه د خلکو لپاره بیرته د ګرځېدا لپاره واش شوي دي، یعنې خلک تللی شي پارکو ته لاړ شي یا نشي تللی؟
دوی ورته لیکلي چې پارکونه واش شوي دي په ماها کې ټول پارکونه خلکو لپاره واش شوي دي ټول خلک تلای شي چې پارک کې وګرځېږي هغلته که دوی غواړي سپورت وکړي یا وګرځېږي هر څه کوي دوی کولی شي خو د ماشومانو د لوبو ځایونه بند دي ماشومان نشي کولی چې د لوبو ځای ته ورسي او هغلته د لوبې ترسره کړي شپږم سوال دا شوی ده چې موږ باید نور څومره په خپلو کورونو کې پاتې شو لکه خلک پوښتنه کړې ده چې موږ باید نور څومره پاتې شو په خپلو کورو کې نو دوی ورته لیکلي دي چې د اوماها د والي چې هغه پیټر ټریکر د دغه د خلکو نه یا دغه د امر په اساس خلکو نه سپارښتنه کړې ده خلکو ته یې ویلي دي چې تاسو نشئ کولی چې تر مې تر 31 تاریخه پورې یعنې د باندې لاړ شئ زیات بیروبار جوړ کړي د باندې نو تاسو کولی شئ چې تر مې 31 تاریخه پورې په خپلو کورونو کې پاتې شئ چې دا د والي لخوا نه امر شوی د خلکو ته او باید خلک ویل دا امر یعنې اوس وخت لپاره یې قبول کړي په ځان یې ومني او که تاسو غواړئ چې د خپلو دوستانو سره یا د فامیلو سره ویلي وګورئ یا تاسو کولی شئ چې دا د ټکنالوژي پر مټ باندې یعنې تاسو کولی شئ هغو ته په تلیفون زنګ ووایئ یا ویډیو زنګ ورته وکړئ تر هغو تاسو هغو سره یو بل سره وګورئ سره خبرې وکړئ اووم سوال دا شوی ده چې آیا د نبراسکا ایالت د کرونا ضد معاینات ترلاسه کړي دي یعنې ټیسټونه دا سوال کړی چې آیا اوماها اوس هم د نبراسکا ایالت ټیسټونه اخیستلي دي چې ترسره یې کړي دوی په جواب کې ورته لیکلي چې د نبراسکا ایالت په دغه وروستیو کې 15,40,000 ټیسټونه اخیستلي دي او دغه ټیسټونه به خلکو ته په وړیا ډول باندې ورکول کېږي د موږ په راتلونکي ویډیو کې به تاسو په دې باره کې نور معلومات موږ شریکوو نو دا ټیسټونه به د خلکو لپاره مفت دي او دلته یو ویب سایټ ده چې www.testnebraska.com په نام باندې چې دغه ته ورځئ خپل نوم کې ثبتوئ خپل د فامیل غړو نومونه چې کوم دي هغه کې ثبتوئ بیا تاسو ورځئ هغه معاینات یا ټیسټ ترسره کوئ خو د دې ټیسټونو په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته معلومات انشاءالله درکوو اتم سوال دا شوی ده چې دلته یو سوال شوی ده چې آیا موږ باید رښتیا هم وایټکس یا ضد عفوني مواد وڅکو دا ځکه چې د امریکا ولسمشر یا خلکو ته څه وخت مخکې توصیه کړې وه چې تاسو کولی شئ چې وایټکس یا ضد عفوني مواد وڅکئ خو دوی په جواب کې ورته لیکلي دي چې نه هېڅکله نه تاسو هېڅکله نشئ کولی چې وایټکس یا ضد عفوني مواد وڅکئ که چیرې داسې کار وشي خدای نخواسته که چا وچکل نو تاسو کوشش وکړئ چې لاړ شئ ایمرجنسي ته تر هغو تاسو ته په وخت باندې صحي پاملرنه وشي نو دلته نهم سوال دا هغه ده چې آیا د غوښې فابریکې چې دي دلته چې په نبراسکا کې دي یا په آیوا کې د ځینې فابریکې دي آیا دا به خپل کارونه بند کړي دوی ته په جواب کې لیکلي دي چې نه دوی نشي کولی چې خپل فعالیتونه بند کړي ځکه چې د امریکې ولسمشر یو نوی امر صادر کړی دی او د غوښې کمپنیو ته امر کړی دی چې دوی خپل کارونه نشي بندولی نو هغه کمپنیانې چې غوښې تولیدوي باید هغوی حتما خپلې فابریکې چلانې وساتي یعنې کارونه ونه دروي خپل که کوم څوک هلته کار کوي او دوی مریض وي دوی باید خپل امر سره یا کوم نفر چې دوی کار کوي یا څوک امپلایر دی هغه ته باید اول ورکړي ورته وایي چې زه مریض یم زه نشم کولی چې راسم یا ځان ته رخصتي واخلي او که څوک په تقسیم اوقات کې د کار لپاره نیول شوی وي چې دوی باید کار ته لاړ شي او دوی ورنسي او دا نفر خدای نخواسته دوی فایر سو یا وظیفه له لاسه ورکړله نو دوی بیا حق نه لري چې انپلایمنټ ته اپلای وکړي دوی نشي کولی چې انپلایمنټ به ترلاسه کړي د دې کمپنۍ لخوا نه یا د دې امپلایر لخوا نه لسم سوال چا پوښتنه کړې ده چې آیا زما ماشومان کولی شي د باندې لوبې ترسره کړي آیا په دې کې کوم مشکل شته یا نشته دوی په جواب کې ورته لیکلي دي چې ماشومان کولی شي د باندې لوبې وکړي خو د خپل فامیل د غړو سره یې کولی شي یعنې خپل فامیل د غړو سره یې کولی شي دوی نشي کولی چې د نورو خلکو سره د نورو ماشومانو سره چې هلته چېرته مستي کوي یا دوی په دغه ساحو کې یعنې باندې دوی سره یو جنسي مسیح سره ځکه ته خدای نه کړه که هغوی مریضان وي دوی به مریضان کړي او که دوی مریضان وي هغوی ته به مرض انتقال کړي نو دا امر هم تر د 11 مې پورې دا امر هم تطبیق کېږي چې باید ماشومان د یو بل سره د باندې مستي ونه کړي د نورو ماشومانو سره دوی کولی شي د خپل کور غړو سره یې وکړي د خپل فامیل نو د نورو سره نشي کولی
11 پوښتنه چا کړې ده چې آیا د وایرس د ورکېدو په حال کې دی دا وایرس له منځه ځي. نو دوی ته جواب ورکړی دی چې وایرس له منځه نه ده تللی، خو په نبراسکا کې تر تېرې هفتې پورې یعنې تېرې جمعې ورځې پورې دوی چې کله دا مکمل ثبت شوې پیښې اعلان کړې وې هغه 4281 وې چې په هغې کې 580 پیښې په اوماها ښار کې دي چې دا ثبت شوې پیښې دي، مثبتې پیښې دي. نو دوی ټول خلکو ته دا سپارښتنه کوي چې که غواړي چې دوی دا وایرس له منځه یوسي نو دوی باید هغه شیان چې ورته صحي کارکوونکي ورته وایي دوی باید په مراعات کې لکه په بهر کې ماسک اغوستل او نور لاسونه مینځل په صابون باندې، د سانیټایزر یا د ضد عفوني مواد په لاسو باندې استفاده کول او نور هغه 6 فوټه فاصله چې باندې خلکو ته ښودل سوې ده چې باید دوی یو بل سره لرې سره د 6 فوټه سره لرې سره دا باید په نظر کې ونیسي او په یو ځای کې باید د 10 نفر نه زیات نفر یو ځای نسي. دا ټول هغه شیان دي چې د والي له خوا نه ورته امر شوی دی چې باید دوی دا شیان تطبیق کړي. 12 سوال دا شوی ده، یو چا پوښتنه کړې ده چې ما انیمپلایمنټ ته درخواستي ورکړې ده او افتوار کلیمز هم ترسره کوم خو هیڅ پیسې د ما بانکي اکاونټ ته نه راځي یا بانکي حساب ته نه راځي. دوی ورته په جواب کې لیکلي دي چې د درخواستي چې کله څوک انیمپلایمنټ ته اپلای وکړي تقریبا یو میاشت وخت نیسي چې هغه باید پروسس سي یا پروسې ترسره سي. نو اول خو هغه یو میاشت باید دوی په نظر کې ونیسي، وخت ورته ورکړي او بیا په اوس وخت کې په زرهاو خلکو په ماها کې په نبراسکا کې انیمپلایمنټ ته اپلای کړي ځکه چې دوی کارونه د لاسه ورکړي دي. نو د دې یوازینی دلیل دا کېدای شي چې کله وځنډېږي چې د کار حجم دی یعنې کار زیاته په دوی باندې دوی نشي کولی چې ټول اپلیکیشن یا ټول انیمپلایمنټ چې کوم اپلیکیشن ته رسېدلي دي په یو وخت کې دوی پروسس کړي. نو دا هغه سوالونه 12 سوالونه، نو تاسو ته ښه وخت غواړم. والسلام.